الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو په دین مینو حاضرینو سامعینو ناظرینو د ربیع الاول د میاش آخري تاریخونه دي د څو جمعونه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سیرت مبارک هغه شروع کړو د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ابتدائی دور سا مختصر غنته کې ذکر شوی همو پای کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رضاعت مسله د حضرت حلیمه بی بی داغه ځان سره بنو سعد بوتلو او بیا د التکم واقعات پیښ راله د هغې تذکره شوی وه محترم کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دوباره حلیمی بی بی خپل مور حضرت آمینه بی بی ته حواله که مدینه منورې ته راوست او حواله که د هغې نه بعد د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل پلار تذکره وکړه زما پلار د حضرت عبدالله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم والد محترم او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه
څو میاشتې مخکې هغه وفات شوی و. په سفر باندې تللی و او په مدینه منوره کې بیمار شو، هلته کې وفات شوی و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی حضرت آمینه هغې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره په سفر روان کو. په سفر باندې روان شو. دغه وخت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک دا 6 کاله و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مور بی حضرت آمینه او وسره د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د والد محترم د حضرت عبدالله داغه وینځه ام ایمن دا وسری 3 کسانو سفر وکړو. هلته چې کله ورسېده یو میاشت مدینه منوره کې قیام کو پاتې شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم صحابه کرام ته فرمای په یو موقع باندې چې نجار کم عمارتونه او کم محلونه ولیدل نو د خپل بچپن ورته ور یاد شو. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل اے صحابه کرامو ما په ورکوټوالي کې دلته کې لوبې کړي دي، دلته کې ما په ورکوټوالي کې لوبې کړي دي، پوره یو میاشت دلته مونږ وخت تیر کړی دی. او د انصارو بعضې ماشومان به یادولې او ماشومان به یادول چې دلته کې به مونږ هغوی سره لوبې کولې او دې کې تالاب و دې کې به مونږ لمبله. بعضې صحابه کرام د انصارو هغه به یادول دوی سره مونږ په ورکوټوالي کې دلته لوبې کړي دي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د خپل مور سره هلته کې د خپل پلار د قبر د زیارت دپاره د ملاقات دپاره هلته سفر وکړو. سفر یې وکړو واپسې کې بعضو روایاتو کې راځي مور بیبي ته تکلیف راغی او دا تکلیف کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مور بی هغه وفات شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف د 6 کالو دی او په سفر باندې روان دي. یو وادي د پاغه واده کې په واپسې کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور حضرت امینه بی ته تکلیف راغی. بعض علماء کرام ذکر کوي وی دا هارت اٹیکو دړه دوره وه. بہرحال د حالاتو نه وی داسې معلومیږي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې چونکې بل ورسره سوکونه ډېر غټ امتحان ډېر لوی تکلیف ورته مخې ته راغی، ډېره لویه صدمه ورته ورسېدله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بیبي هغې ته یعنې د مرګ حالات نږدې شو. ام ایمن ورسره ده فرمای هلته کې وفات شو مور بیبي او بیا هلته کې بعضې خلک را جمع شو او هلته کې دفن کړه. په هغه دشته کې هغه د سفر په موقع باندې هغه ځای کې هغې دفن کړه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ام ایمن دا دواړه مدینې منورې ته واپس راله. مدینې منوره کې ته چې راورسېده واقع بیان کړه چې دغه شانتي وشو. د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نیکه حضرت عبدالمطلب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکې پرورش کو وخت تېرېده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم 8 کالو ته ورسېده. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب بیمار شو. چې کله بیمار شو د بلاش زامنو خپل بچی راوغتل او خاص کر ابو طالب ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پرورش د تربیت د دې دا ذمہ داری دی ورته ورسپارله چې زه جوړ نه یم بیمار یم که زه وفات شم زما د وفات نه بعد د دې ماشوم د پرورش په تکې د پرورش په تکې او خیال به ساتي او پام کوا
څه قسمه کمی په مینه او په محبت او شفقت کې رانش. د خپلو بچو نه به زیات خیال ساتي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله نکاح جم دیو نو د خانه کعبه سره خواته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح چونګې دا د قریش لوی سردارو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح د پاره دغلته د ناست یو ځای مقرر شوی په هغې به هېڅوک نه کېناستل بغیر د حضرت عبدالمطلب نه چې کوم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح دا به دو پې ناسته کوله او تر دې پورې خپل زامن دا به هم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح په دې مسند او په دې ځای باندې ناسته نه کوله چې کله به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم ورابغې نو هغلته به راغی د خپل نیکه سره په هغه ځای کې کېناسته خپل بچي به چې خپل کم بچي و هغه به ورته مخې ته ناست و خو دې به راغی په هغه ځای باندې به کېناسته کوم چې د نیکه ځای و بعضې وخت کې به د خپلو ترونو منع که چې دا زمونږ د پلار د عبدالمطلب د مشرۍ ځای دی په دې ته مه کېنه خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق به د نیکه به ورته وي چې نه دا ډېر برکت واله ماشوم دی او ده سره زما ډېره مینه ده او دا ډېر کمالات واله او ډېر لوی شخصیت دی دی به خیر د ما سره کینی نو هغه د مشرۍ په ځای باندې به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل نیکه ځان سره کینه او ډېره مینه به ورسره کوله او روایتو کې راځي تر هغه وخته پورې به خوراک نه کوو تر څو پورې به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورسره نه و مورخینو ذکر کړي دي روایتو کې راځي چې کله به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ترونو د هغوی د بچو سره او د هغوی سره به کېناسته خوراک به یې کوو روټۍ به یې خوړله نو روټۍ به برابرېده او غونډو ته به ورسېده او به خوړل ټولو به روټۍ وخوړله او ماړه به هم شو او چې کله به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره په پینډه نه و ناست په هغه ورځ به اکثر روټۍ کمه شوه د نورو ته به ونه رسېده پوره ماړه به نه شو اوږې به پاسېده نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلو بچو سره خامخا کېنو محترمو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه برکات هغه د خپل نیکم لیدلی و او بیا هغه برکات هغه د تره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب هم ولیدل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه چې کله وفات شه د اتو کالو عمر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی روایتو کې راځي د نیکه عمر لس د پاسه سل کاله بعضو روایتو کې ذکر کړی دی بعضو روایتو کم او بیش هم ذکر کړی دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه دومره عمر و 120 سال هم یو روایت کې راځي چې کله وفات شو ام ایمن نه روایت ته فرمایي وی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل نیکه په جنازه پسې روان و شاته او ژړلې د سترګو نه اوښکې بهېدې ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا خپل نیکه د خپل پلار په شان د مینه ورکړې وه د پلار د مینې کمې او احساس یې ورته نه و ښودلی د یتیم ډېر لوی مقام دی حدیث مبارکو کې راځي وی بهترین کور هغه دی چې چا د په کم کور کې د یتیم سره ښکلي سلوک کیږي او بدترین کور هغه دی چې په یو کور کې یتیم دی او د هغه یتیم سره بد سلوک کیږي په هغه باندې ظلم کیږي زیاتی کیږي د یتیم د مال ډیر زیات خیال ساتل پکاري د هغه سره مینه محبت کول پکار دي دا په سر باندې د شفقت لاس راخکل پکار دي خو ګوره مونږ د هغې الټه چلیږو مونږ چې څوک یتیم شي نو کوشش کوي چې ترونه یې زر تر زره په څه طریقه باندې ځمکه د خپل ځان پسې کي و چې هسې نه دی بل غټ شي بیا به رانه ځمکه غواړي په څه کاغذي کاروایانې او څه طریقه وکړي چې دا ځمکه ځان ته واړئ چې دی محروم پاتې شي او که بالفرض ماشوم دی نو کوشش کوي چې چېرته کور کې سړه پاتې کېږي چې دی ماشوم له ورکړي
د نور ماشومانو سره چې کم مینه او محبت کیږي هغه د محبت بالکل خلافي. یتیم لا په لاس باندې ډغره ورکوي عقل ته شغی، خپل بچی خلک ځان ته رالنډي. په کار دا ده چې څنګه خپل بچی خپل سینې ته رالنډي، دقسې دا یتیم ماشوم بچی دا خپل سینې ته رالنډ کا. په خپل بچی خو الله اجر درکوي، په دې به الله رب د هغې نه په ډبل اجر درکوي. او هر سړی خپله حصه خوري، خپل رزق خوري، ستا رزق څوک نه خوري. خو چا چې په یتیمانانو مال خوړلی دی الله یې په مال کې برکت اچولی دی، الله ورته دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کړي دي. بهرحال د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغه تر ډېر زیات مینه او محبت کو، ډېره مینه یې ورسره کوله. یو پیرا د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم عمر 12 سال دی، 12 کاله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر او بلکې د مکی د خلکو دا دستور او طریقه وه چې هغوی به تجارتي سفر باندې تلو، چونکې هلته خپل خصوونه مکه مکرمه کې خپل غنم جوار کیږي نه، فصل نه کیږي. دغه باغونه د کجورو هغې ته کاته وو، نو هغوی به تجارتي سفرونه کول. د دې ځای نه به یې کجورې واغستې، شام ته به لاړه، یمن ته به لاړه، مختلفو ملکونو ته به یې سفرې کولی او هلته به یې کجورې یوړې او د هغه ځای نه به یې سامان راوړو، خپل کلي کې به یې خرڅ کړ، مکه مکرمه کې به یې خرڅ کړ. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 12 کالو دی تری ابو طالب دی په سفر باندې روان شو، تجارتي سفر باندې شام ته روان شو. چې تله ورته پته وه چې زما د ماشوم وراره دشمنان ډیر زیات دي، دا یهود دا خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنانو، نو هسې نه تکلیف ورته ورسوي. نو ځان سره په سفر باندې نه بوته. عین د سفر د روانېدو ټیم شو چې ابو طالب خپل وراره ته وکتل، نو مخ نه پته ولګېده مخ مبارک نه چې زما دا وراره خفه دی، او په زبان حال سره دا وایي ما ته چې زما تره ته ما چا ته پرېږدی، ما یوازې چا ته پرېږدی. نو هغه پوه شو چې زما دا وراره خفه دی، ځان سره په سفر باندې مجبورن روان کړ. روایتو کې یو واقعه ذکر کوي چې کله بصرا ته ورسېده دا قافله، په مختلفو علاقو کې مختلف راهبان هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ولیدو نو حیران به شو او ورته به ووایي چې دا خو ډېر کمالاتو والا شخصیت دی. او کتابونو کې په تورات او په انجیل کې چې کوم د آخري پیغمبر نښې دي هغه پکې دي، خو بهرحال هغوی به صرف ولیده او بشارت پې وله ورکو، زیری به یې ورکو د آخري وخت پیغمبر دی. خو بیا به یې ورته نور څه ونه وي، ځې بس خپل سفر باندې ځې. چې کله بصرا ته ورسېدل هلته یو راهب دی چې بحیرا نوم باندې مشهور دی، بحیرا راهب. د چې کله ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږه چې کله به دغلته سفر تله نو کله به هم خلک تله، د قریشو ډېر لوی لوی سرداران به دغه ځای ورتله، خو دا راهب به د خپلې حلوت خانې نه راپاسېده، روتو به نه. دا د مخکینی کتابونو ډېر لوی عالم او هغه به خلکو ته دعاګانې کولې او نیکې خبرې به یې ورته کولې. خو چې کله دا پیره دوی سفر وکړو نو دا راهب د خپلې خلوت خانې نه او د خپلې د عبادت د هغه ځای نه راپاسېده او د قافلې دغلته قیام وکړو، سټې وکړه، دمه یې کوله. نو دا راهب راغی اوس په حیرانتیا باندې او د تلاش په نظر باندې په تجسس باندې داسې ګوري، د غونډو خلکو ته ګوري. آخره کې په جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم باندې نظر ولګېده. چې نظر یې ولګېد زر یې ولا لاسونه ونیول،
خپې وله وکتلې، بدن اندامونه وله وکتل، ښکته بره یې ورته وکتل. بیا ورته وایي چې زه تاسو ته پته ده دا ماشوم دا د آخر زمانې پیغمبر دی، آخري پیغمبر دی. دا قریشو دا خلک دې تپوس کوي ځکه دا خو ډېر لوی راهب و او د چرچا دا ډېره لرې پورې خوره وه. د علمیت خلکو منه چې دې څه وایي دا رښتیا وایي. نو ته وایي تا څنګه وپېژنده؟ وایي صیبه وایي تاسو ته پته نه وه، ما کتل چې تاسو کله را روان وې نو ستاسو په دې قافله باندې سور کېده، نور بنورو په دې قافله باندې سورې و او دارنګې تاسو ته خو نه ښکارېده، خو ما محسوسول دې ونو او دې کاڼو حجر او شجر تاسو ته دبدس جوکاوېدل، سجده به یې کوله. نو ما ولیدل چې دا حجر او شجر سجده کوي نو دا د پیغمبر نه بغیر بل چاته نه کوي، تاسو سره د آخر زمانې پیغمبر دی. نو بیا چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اندامونه وکتل، هغه نښې نښانې وکتلې، وایي زمونږ په کتابونو کې وایي د آخري پیغمبر کمې نښې دي هو به هو پکې غونډې موجود دي په دې ماشوم کې. بیا ورته وایي زه معذرت تاسو نه غواړم، د ماشوم د املا لږه ښکاره کوم لږې ګورم. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملا یې ښکاره کړه شاته نه او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو اوږو په منځ کې اړه طرف ته یو مهر نبوت و هغې وکته، دې راهب چې هغې وکته نو ویې چې آخري نښه و هغه هم پوره شوه. دا د آخرې زمانې پیغمبر دی. ابو طالب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره چې دا واورېدله چې غونډې نښې هغه د پیغمبرۍ زما په ورواره کې پوره شوې او دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، نو ابو طالب الله اکبر آواز بلند کو، صدا یې بلند کړه. دا دومره لوی عزت او اعزاز الله رب العزت مونږ ته راکه، قریشو ته راکه. محترمو د هغې نه بعد ورته دا راهب وایي چې یو خبره ده کوم، پام کوئ چې دا ماشوم مخکې به ونه ځای ګورئ، ځکه د روم خلک هغه د دې ماشوم په تلاش کې دي او د دې ماشوم یعنې د آخري زمانې د پیغمبر د دې نښې نښانې ورته معلومې دي او هسې نه د دشمنان زیات دي چېرته نقصان ورته ورونه رسوي، نقصان ورته ورونه رسوي. په دې کې دا خبرې کولې د راهب د ده په یو کسان په نظر راله، هغوی ته یې چې وکتل ایشته زر د خپل ځای نه پاسېد ورمنډې کړې. هغوی ته یې اواز وکړو صاحبه دلته راشئ څه کوئ؟ وایي جی مونږ د روم نه راغلي یو. دا سره خپل تعارف وکړو زه پلانکې راهب یم. ښه سړي چې خپل عالم او خپل مشر ویني نو هلې ورته رښتیا رښتیا ووایي مونږ د روم خپل مشرانو رالیږلي یو او زمونږ کتابونو کې چې کوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د آخري پیغمبر کومې نښې نښانې دي نو هغوی موږ ته ښودلي دي او د هغوی دا وینا ده چې دا هغه میاشت چې په کومه میاشت کې به د آخري زمانې پیغمبر شام ته هجرت سفر کې راځي به په قافله کې به راځي. وی مونږ خپلو مشرانو بلا وفد او بلا خلک یې لښکرې خورې کړي دي ځای په ځای، مونږ یې رالیږلي یو تورې راسري دي، وایي چې چېرته مو مولیده نو هلته یې قتل کې. وایي وجه دا وه د هغه د یهودو په سلسله کې چې کم د پیغمبرۍ هغه سلسله جاري وه هغه خو ختمېده، دا خو قریشو ته میلاوېده. نو دې په دې غصه باندې او په دې خبره باندې هغوی خفه وو چې دا د پیغمبرۍ دا تاج زمونږ د دې خاندان نه زمونږ د دې قبیلې نه او د دې نه ختمیږي، په دې باندې هغوی خفه وو. وایي چې مونږ ته حکم شوی دی چې چېرته مو بیا مونده قتل یې کړئ. دا راهب ورته یو عجیبه خبره کوي، وایي تاسو ته یې څه ویلي چې په مخکیني کتابونو کې دي؟ وایي چې او دا یې ویلي دي.
وی د مخکینی کتابونو د الله طرف نازل دي وی او جی نازل دي وی سی ویلی دي چې آخري پیغمبر به راځي او هغه به بیا دلته هجرت کوي دلته به سفر کوي د تجارتي وی او جی وی چې کله دا ویلی دي الله دروغ نه وی او الله چې دروغ نه وی نو آخري زمانه پیغمبر دی آخري پیغمبر دی نو الله رب العزت باغه ته جندم ورکي لہذا تاسو وجل نشئ و چې کم ذات کم پیغمبر را لیږي پیغمبر به یو کتاب به راځي وحی به راځي هغه څوک وجلی شي نه نو تاسو دا عبس کوشش بیا ولې کوئ دا هغه دشمني ولې پړه کې راغستې ده بغض ولې دی حسد ولې دی دا د قتل دا اراده ولې ده هغوی چې دا واورېده هغوی پوه شو چې او که نه چې د الله الله یې رالیږي د الله طرف نه پیغمبري نو بیا مونږ د هغه ولې مخالف یو مخکینی کتابونو کې د هغې تصدیق شته دروغ خو نه وایي که نه دروغ نه وایي حق په حق او سچ پیغمبر دی نو لہذا د هغه مقابله مونږ کوي نه شو ځان سره یې کړه او د هغې نه بعد ابو طالب ته وایي چې دا ماشوم په امن سره واپس ورسوه مخکې مه بوځه تا ولیدل حالات ته ولیدل اسې نه دا خو ما پوه کړه اصلا نور پوه نه شي خبر نه او دغه شانې دا زیاتې ماشوم ته نقصان ونه رسوي تکلیف درونه رسوي نو دشمنان زیات دي روایتو کې راځي فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چونکې د 12 سالو دی 12 کال عمر دی ابو طالب چې زه خو په سفر روانم خو 2 کسانې ورسره کړه وي دا مکې مکرمې ته په حفاظت سره ورسوه جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په حفاظت سره کم نه ته مکې مکرمې ته راورسو محترمو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې چونکې تعلیمات دو چې دا اخلاق مونږ تاسو ته ښودلي دي د جناب نبی کریم وسلم اخلاقو کې مونږ او تاسو ته دا تعلیمات هم دي چې ګوره تاسو یو مجلس ته ورځئ نو په هغه مجلس کې د خلکو په اوږو باندې خپې ماړوئ حدیث مبارک کې راځي وي تاسو کله مجلس ته ورځئ د خلکو په اوږو خپې ماړوئ کوم ځای کې ځای میلاو شو هلته کښېنئ د جمعې دپاره صرف یو آخري خبره کوم بعضې وخت کې مونږ خبر نه یو طریقه دا ده چې کله مانځله راشو نو مخکې سب ته ځان را رسو اکثر مونږ ته لکه ځوانان اکثر د بوډاګانو په شان دیوال د ډډه ووایي خیال دی که نه نو دې نه منع راغلې ده خصوصا بیا قبلې ته خپې غځول د دې نه منع راغلې ده دا د قبله ده د دې ډېر ادب او احترام پکار دی او بیا دا اهمه خبره چې یو هر مجلس ته چې ورغلی کوم ځای کې ځای او عقل ته کښېنه زموږ مشران یو خبره کوي داسې یو محفل دی مجلس ته ورغلی چې کوم ځای کې د ځای میلاو شو هلته کښېنه مخکې د ورتلو کوشش مه کوه بعضې وخت کې مونږ وایو چې زه خو مشر یم چېرته مخکې لاړم په سټیج باندې کښېنم په غټه کرسۍ کښېنم صوفې والا پوم والا کرسۍ ته میلاو شي نو وي داسې مه کوئ د علما کرام ډېر عجیبه خبره ذکر کوي ډېر لوی عبرت پکې وي هسې نه ته ورشي او په خاص کرسۍ کښېنې او بیا خاص میلمه راشي تا به راکوز کړي ته به وایي چې صاحب ته خفه نه شي دلته کښېنه نو ستا به بېعزتي وشي او که نه ته پکې خاص او ته وروسته کښېناست دا به میزبان به ته وایي چې راځه مشره قاري صاحب مولي صاحب یا حاجي صاحب راشه مخکې کښېنه دلته مخکې کرسو ته راواوړه نو ستا به عزت جوړ شي د دې وجې نه د خلکو په اوږو باندې اوړم کوم ځای کې چې ځای میلاو شو هلته کښېنه بهتره خبره دا ده مانځله چې راشو په اولني سب کې ناسته پکاري د مشر او د کشر ادب احترام دا په خپل ځای باندې دی کشران ماشومانی د شاته کینی مشرانی کوشش پکار دی مخکینی سب کې کینو الله رب عزت جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره حقیقی مینه زموږ نصیب کی او جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په تعلیمات الله رب موږ ته ټول ته عمل لا نصیب کی دعا کې اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم رب زموږ گناهونه معاف کی رب جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم
د دې امت ټول امت ګناهونه معاف کړي. امت محمدیه ربه ګناهونه معاف کړي، لوی واړه ګناهونه زموږ معاف کړي، خطاکار یو، سیاکار یو ربه، ډېر زیات ګناهګار یو، ګناهونه معاف کړي. لاسونه کم ګناهونه شوي راته معاف کړي، د خپونه کم ګناهونه شوي راته معاف کړي. ربه زموږ په خیالاتو کې، زموږ په زړه کې د کومو ګناهونو خیال پیدا شوي راته معاف کړي. رب تو رحیم او کریم ذاتی، غفور رحیم ذاتی، زموږ په حال باندې رحم وکړي. چا کاروبارونه نشته، کاروبارونه د عزت نصیب کړي. چا کاروبارونه دي، کاروبارونه کې برکتونه واچي. څوک هم بیماران دي، صحت کامله عاجله مستمره دائمه ښکلې روح صحت رب ته نصیب کړي. د نیکو اعمال دپاره د مشرانو عمرونو کې رب ته برکتونه واچي. څومره ملګري چې دي رب ستا د رضا دپاره ستا د کور خدمت کوي، رب ستا د کور خدمت کوي، ستا د دین سره مینه کوي، د علماو سره مینه کوي. رب دا مینې د دنیا او د آخرت د خوشحالو ذریعه وګرځي. رب بچي دینداره کړي، رب کورونو کې نارینه او زنانه زموږ دینداره حیاداره کړي. زنانو په سرونو باندې عزت صادر راخورې کړي. رب زموږ نارینه رب نوجوانان حیادار کړي. سترګې رب هغې د نامحرم نه د لیدو نه وساتي. رب غوږونه د حرام اورېدو نه وساتي. رب جبې او خولې رب د حرام وینا نه د هغه خبرو نه وساتي چې په کوم ته ناراضه کېږي. رب خپل منځ کې مینه محبت نصیب کړي، اتفاق اتحاد مو نصیب کړي. رب د محلې ټول لوی واړه رب دینداره کړي. څومره ماشومان دي رب دا دینداره حیاداره کړي، پردهداره کړي. رب څومره مسلمانان وفات شوي دي، خصوصا د محلې د رشتہ دار دي، خپل خپلوان دي، دا یو مغفرت نصیب کړي. رب مغفرت نصیب کړي. رب چا کورونو کې بیماران دي صحت ولا ورکړي. رب د ټولو کورونه په دین باندې آباد کړي، په خوشحالو باندې آباد کړي. تربګنې او رب حسد او کینه او بغض زموږ د زړونو نه وباسي. خپل منځ کې مو شعر او شکر کې. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. سنت کې الله